دا ګورې فطرت او تمم وي چې زورور سړی هغه چې کنټرول کړي کوم سړی چې کنټرول نه باري غصه دې زر روزي دا سړی انتهایی د نفس په لحاظ سره کمزور سړی حدیث شریف کې راځي چې ليس الشديد بسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وی پهلوان هغه نه دی چې دا ليس الشديد بسرعه پهلوان هغه نه دی چې د جنگ په ټایم کې بنړي ورداني دې د پهلوان نه وي انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب پهلوان هغه دی چې د غضب په ټایم کې خپل ځان کنټرول کوي دغه ځان کنټرول کول دا پهلوان دی لکه سړی چې په اختر کې په یوازې سر باندې سنډا راټینګي او د توښت د خلک وی لکه مګ ونی شړې وتی دا نفس چې کله غوځي چې سنډا زیات وي دی راټینګول دا د پهلوانۍ علامه سړی راځي او چې سړی د خلاص شي هغه نفس اخلاص شي او دی هغه زموږ غوسو کې او خلک مورټیو دا د ټول کمزوري سړي ځان راټینګول دا څه د نبی اسلام دنه الله باغ اجازه چې صبر توفیق ملو شو اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه پدا سے خلق باندې او دا سے دم تاسو واسي په خپل گریوان کې وګورئ چې کوم سړي د غصې په ټیم کې ځان کنټرول کړي نو د روز خپل ځان هم لږ سم ښکاري او خلک هم یې لکه خپل کې سړي د غوتا ګورې خبره وکړي ته خدای باندې شکر دې صبر یې دا دونه صبر څوک چاته کولی شي دا هو عجیب سړی نو الټا خلک ستاسو د بادرې تعریف کوي څوک ستاسو د کمزورې تعریف نه کوي یا د سب ستاسو د کمزورې بد نه وي او چې نه تا وردانګلي نو هغه د بادرې څوک تعریف نه کوي خلک یې مړ وي هغه ته یو خبرو کړو بیا هغه دونه ولوي چې دا چې او باغ چې الټا نو بادرې هغه چې سړی ځان کنټرول صبر اولئک هم المهتدون او دا خلق پنی غلاردون نه دی په دې ځای کې ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او من بخامخات اسوزمیخ کې بشیء من الخوف کلا خوف او یری سرا والجوع کلا لوګي سرا ونقص من الاموال والانفس والثمرات کلا د مالونو او د جانونو او د میوو کمی سرا وبشر الصابرین او په داسې حالت کې چې څوک صبر کوي د زیر ورو الذين اذا اصابتهم مصيبه دا خلق دي کله چې دې ته مصیبت ورسي قالوا دي انا لله من غټول د الله و انا الیه راجعون او من باغ طرف ټول ورګل اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دا خلق دي چې بدی باندې د دې د پروردگار د طرفه عنایتونه دي او رحمتونه واولئک هم المهتدون او دا خلق هدایت یافتو بنی غلار وصلی اللہ تعالی